الحمدلله. که یو سړی هغه په کرسۍ باندې مونځ کوي، چېرته په کرسۍ باندې ناست یو مونځ کوي، نو ځان لاندې به جانماز خورول ضروري که نه وي؟ او دویمه دا چې کرسۍ باندې یو سړی مونځ کوي نو د چپلو سره مونځ کولی شي که نه شي کولی؟ دا دویمه مسله تاسو ته ما ویلي وو، که د انسان پیزار پاکي نو په دې کې مونځ کېږي، هېڅ نقصان پکې نشته. پیزارو سره هم کولی شي مونځ که پیزار چېرته پاکي، او په داسې حالت کې خو بیا بالکل کېږي. عام مونځونو کې دا نقصان دی چې انسان کله سجده کوي او سجدې نه بیا التحیات باندې کینی نو پیزار استعمالول ورته ګراني. په بوټانو کې به څنګه التحیات باندې کینی، قاعده به څنګه کې چې بوټان دې پخوي؟ نو که پاک پیزاري بیا هم پکې کولی شي، که تا ته څه تکلیف نه وي. البته په دې صورت کې په کرسۍ باندې ناست دی او دی په پیزارو کې مونځ کوي، نه که پیزارې پاکي ګندګي پسې نه وي نو بالکل کولی شي. ښه صحیح ده. خیرن نه وي، خیرنو سره مونځ کېږي خو مونځ سره مکروه دی. او که ناپاکي پسې نجاست پسې بیا خو سره سره مونځ نه کېږي. نور پیزار که نه وباسي نو بالکل ټیک ده، څه نقصان پکې نشته. او ډومبۍ مسله هغه دا ده چې ځان نه کرسۍ باندې سړی مونځ کوي نو لاندې به ځان نه جانماز خورئ که نه، که لاندې ځمکه پاکئ ګندګي او نجاست پسې نه نو بیا بغیر د جانماز هم مونځ کولی شي. او که چېرته لاندې ځای ګندئ نو صرف دونه ځای ولې بیا پاک پکار دی چې دی په خپلې خپې کېږدي، بس صرف په هغه ځای داسې یو څیز هغه خور کړي چې د خپې هغه په پاک ځای باندې نور کافي دی، ځکه دی سجده او رکوع او نور اندامونه نه لګوي په ځمکه باندې. د یو جینۍ په نکاح کې د هغې رضا ضروري ده او که نه؟ او که یو جینۍ د خپلې رضا دپاره صرف دستخط وکړي نو د نکاح په قبلېدو کې دا کافي ده که نه ده کافي؟ ګوره یاد ساته، څنګه چې د هلک رضا ضروري ده په نکاح کې، دغه شانتې د جینۍ نکاح کې هم د هغې قبول شرط دی. چې هغې نه یې قبوله کړې که نه، د چا پلار یې په زور نشي کولی. پوهېږئ په دې خبرو؟ د هغې نه به اجازه تلې، چې هغې کله اجازت ترکو او خبره یې قبوله کړه بیا درسته ده، او که یې نه ده قبوله کړې نو نکاح درسته نه ده، که پردی نکاح کې. او دویمه خبره چې یاره که هغه دستخط وکړي د قبول لپاره نو درسته ده که نه؟ بالکل درسته ده، په شرط دوکه نه یې کړي چې سټامپ په خالي سټامپ باندې په هغې باندې دستخط وکړي او بیا په سټامپ کې بل څه ولیکي. نو که دوکه نه وي او که زبردستي نه وي نو د هغې ساین هم کافي دی. ښه په نکاح کې ګواهان ولې ضروري دي؟ بس ډایرکټ نکاح پکار ده که نه؟ نه که نه مسلمانه، که ډایرکټ نکاح وتړله او ګواهان پکې نه نو ډېرې غټې مسلې به درته راپېښې شي. بله اوس به د ښځې سره روانې او چا به ګیر کړی او بیا به ته قسمونه خورې چې دا زما ښځه ده، خو چا ته به پته نه وي ځکه ګواهان نه وو، دا چا ما ته ګواه وښایه دا ستا ښځه ده. او بله اوس به په یو بل ځای کې ګیر شوی نو ته بیا قرآنونه خورې چې دا زما ښځه ده، خو بیا به خلک نه مني ځکه ګواهان نشته. یا په کوټ کې به څه مسله راغلي په عدالت کې ته به قسمونه خورې چې دا زما ښځه ده، خو بیا څوک نه مني ځکه ګواهان د سره نشته. پوهېږئ په دې؟ چې یو سړی د باندې دعوه وکړي چې دا زما ښځه ده، بیا به ورسره څه کوي؟ دا خو پښتانه دي چې دعوه د باندې وکړي او تا سره ګواه نه وي، ځکه ګواه ضروري دی. شریعت چې څه وایي که نه، د هغې نه خپې ماړه واخواښه، خپل څادر سره خپې غځوه. خاوند د خپلې ښځې او ښځه د خپل خاوند جوټه څکلی او خوړلی شي که نه؟ څکلی او خوړلی نه شي، پکار ده چې وخوري او وڅکي. خوړلی او څکلی څه ته وایي؟ نه پکار ده وله دې سره محبت سوا کېږي. ښه که یو ښځه شادي شدی او هغه د بل سړي سره تعلق جوړ کړي او په هغه تعلق کې هغه سړي ته وایي چې ته زما قبولې، نو دا دویمه نکاح کېږي که نه؟ ړومبۍ برقراره پاتې کېږي که نه؟ تاسو ته ما ویلي وو که نه مسلمانه چې پردی ښځه په نکاح کېږي، ځان ته پردی ښځه نه په نکاح کېږي، دا خو د هغه ښځه ده. پردی ښځه څوک په نکاح نه شي اخیستی، دا دې 44 پیرې ووایي چې ما ته قبولې 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 قبولې، په دې باندې نکاحونه نه کېږي ځکه پردی ښځه ده. په یو نکاح کې د حق نکاح برقرار ده، څو پورې هغه سړي طلاق نه وي ورکړی هغې پورې دا ښځه د چا پلار هم ځان ته نه شي په نکاح کولی. ښه ستاسو په علاقه کې د یو علمي کورنۍ سره تعلق ساتونکی یو مولي صاحب دی او پیر صاحب دی، هغه ویلي چې دیوبندیانو نه علاوه په چا پسې مونځ کول جایز نه دي. آیا واقعي داسې ده؟ هغه داسې ویلي دي خو بیا یې رجوع کړی دی نه په بل بیان کې چې ما نه غلطي شوې خطا شوې. ښه یو سړی چې غلطي وکړي که نه بیا د هغې نه واپس شي نو څوک د کوره پورې مه ځغلوئ. بیا هغه مولي صاحب داسې ویلي دي، مولي صاحب غلطي کړې ده، هر څه یې کړي په خپل ځای باندې ده. غټه مسله دا ده دا څوک چې ریکارډینګ کوي که نه او دا ویډیوز ولې شیر کوي، دا د دې مرۍ نه نیول پکار دي. بدبخته سړي ته دا شی ولې شیر کوي؟ هغه د مجلس خبرې نبي علیه السلام هم فرمایل المجالس بالامانه. تا د هغه نه تپوس کړی چې تا داسې شیر کړی دی؟ تپوس ته نه دی کړی او ته داسې کې شیر کې؟ دا خبره نه ده. یو شاعر په سوشل میډیا باندې د جنت مذاق وړاوي او شعرونه پسې وایي، د ده باره کې شریعت څه حکم دی؟ دی کافر دی که مسلمان؟
دا چې په اسانه خو څوک نه کافر کیږي نه په د کفر فتوا څوک لګولی شي د هغې وجه دا ده دا چې خبرې دا کفریه خبرې دي خو د هغه نه تپوس کول غواړي ستا مقصد څه دی او ستا مطلب څه دی کله چې یو خبره کې دوه احتمالات راشي ښه جي ماشاءالله ښه جي نو ګوره یو خبره ځان سره یاد ساتئ یو سړی چې داسې خبره وکړي چې په هغې کې صرف د کفر احتمالي یو بل لاره هم پکې وځي نو په هغه څوک د کفر فتوې نه لګوي ښه صحیح ده نو هغه چې کوم شعرونه ویل دي شعراو او د علماو انداز داسې چې هغه خبره یو شان پیش کوي خلکو ته بل شان ښکاري اکثر هغه علامه اقبال ویلي که نه هم کافر هو که کافر کافر خدا همارا علماو پې د کفر فتوا ولګوله تیزي وکړه وروسته چې هغه تشریح وکړه بیا ټولو خولې بندې شوې علامه اقبال ویلي وہ معزز زمانه میں مسلمان ہو کر صرف دا یو خبره وکړه خلکو پې د کفر فتوا ولګوله چې هغه بیا وروستنۍ جمله وي اور تم خوار ہوئے تارک قرآن هو کر ټولو خلکو فتوا واپس واغست دا صحیح ده دې ته خیال کول غواړي ښه که یو زنانه ته حمل وشي نو د هغې سره تر څو پورې جما کول روا دي هر ټایم پورې جما کول روا دي خبره دونه ده چې دا یو میډیکل مسله د ډاکټر نه تپوس کول غواړي ما سره څونه د میډیکل معلومات دي نو هغه دا دي چې ماشوم هغه 4 میاشتو ته ورسي نو بیا جما نه دي کول پکار ځکه ماشوم ته نقصان رسي د هغې په وجه باندې او اکثر هغه ابنارمل یا ډسیبل کېږي ښه وصلی الله تعالی